السلام علیکم. علاقه کې ملیریا سیوا ده معلوم هغه دوايان او که تاسو مریضو یا کم کو نو دا جراثیم. السلام علیکم. سمیع الله یم. دا وخت حاضر یم خپل پیج نیچر ویت سمینا او دلته دا ټیم موږ په الوچ پورن کې په کې کوړ علاقه کې ولاړ یو او دلته چې تاسو لیدای شئ چې یو آګاهي کمپین چې هغه روان دی د ملیریا متعلق. مونږه محکمه صحت نه د ملیریا پوره یو ټیم راغلی استاد. ملیریا خو پیژنئ کنه؟ دا ملیریا یو جراثیم نه لګي. دا جراثیم نوم دی پلازموډیم. خبره پوهیږئ؟ او دغه پلازموډیم جراثیم د یو انسان نه بل ته د ماشو په ذریعه باندې ځي. اورئ کنه؟ نو مونږه د دې جراثیم خلاف چې کوم دی د دې مونږه میډیسن هم استعمالوو، دوايانې هم استعمالوو. هغه دوايانې چې کوم دی هغه مونږه کمزوري کوي. که مونږه د دې بیمارۍ د دې علاقې نه ختمول غواړو نو مونږ به د ماشو خلاف چې کوم دی کار کوو. دا ماش چې کله مونږه وچیچي نو دا مونږ ته جراثیم راولي. مونږ چې کله دا ماش ختمې کړو یا کم کړو نو دا جراثیم به خپله ختمېږي. پوهېږئ په دې باندې که نه؟ مونږ به داسې کار کوو چې دا ماشې چې په کوم ځای کې ولاړ یي اوبه یي د هغې څښا یي او که صفا یي په کور کې دننه یي او که بهر یي او د ټانکۍ اوبه یي او که د بیلر اوبه یي او که د بالټۍ اوبه یي خو که دا یو هفته ودرېدلې او ولاړې وي نو دې نه دا ماشې راخېږي او دا ماشې د بیمار انسان نه جراثیم راخلي او روغ انسان ته رسوي. نو موږ چې کله دا ماشې ختم کړو نو دا بیماري به هم ختمه شي. په دې پوهېږئ که نه؟ تاسو چې کله بیماران نه یئ او ملیریا درکې نه یي نو تاسو به سبق ووایئ، تاسو نه به ډاکټران جوړ شي، تاسو به ساینسدانان جوړ شي، تاسو به انجینران جوړ شي. او که تاسو ملیریا په تاسو کې ولګي نو تاسو به بیماران شئ، سبق به نه شئ ویلی، بیا به مطلب بېکاره کېږئ، بېروزګاره کېږئ به. په دې پوهېږئ که نه؟ نو نن کله کور ته لاړ شئ، په کور کې دننه چې په کم ځای کې ګوله اوبه وي هغه صفا وي او که څښا وي نو کور کې به وینا کوئ چې دا اوبه بندې کوئ. کوئ به که نه؟ ټول به کوئ که نه؟ دا اوبه به بندوئ او ورسره چې کوم دی د کور نه غیر چاپېره چې کومې څښا ډنډې دي، کومې څښا نالۍ دي هغه به هم صفا کوئ که نه؟ او صفایي زموږ نصف ایمان دی او موږ مسلمانان یو، صفایي به کوو که نه؟ ویری ګوډ، شاباش. پاکستان مهرباني